پخوا به چې د شپېتو شو ابه د جرګو شو ابه د جومات شو ابه د خلکو د فیصلو شو، اوس چې د شپېتو شي د ویشتو شي. په جومات کې به ناستي صاحب ملا به تې تنګي طالب به تې تنګي ټوخیږي به بد حال به جوړ کړی، کور کې به نه ښځه پرېږدي نه به هندګور پرېږدي نه ملا د غاړې غور به. زما جومات کې یو به دغه ما لکه سم کېنه سړیتوب زده کا، کله به لمونځ دې اوږد وکړو کله به لنډ دې وکړو، په څه دې قهر اخته چې دا زړه راله دې خولې له راوست. آخر مې د خپو د سر نه ونیو د جومات د کړکۍ نه مې داسې بار وغورځولو. بس بیا ورپسې مړم شو، خدای دې وبخي، خو بیا رانغی جومات علت خلاص په دې کار. مونږ وګت شو مونږ لاند شو پرتوګو چتنو شو پرتوګ کې شو. دا تپوس تا بوډا ونه کو چې یاره استاد نن خو د ډېر ښه آیاتونه په دې مانځه کې وي چې د دې مطلب څه دی. په بجلیګر کې زه امام ومنو ټوخېدم، نو یو ورځ یې ټوخېدم، بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما تل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې، مال پیسې را سره نشته چې شربت واله. ما تل نو بیا مه ودرېږه په مصله، خو چې ور بیا مه ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو، چې ونیو یو څو جقه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار وغورځو، او ورپسې مې ور ټوپ کړو، په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته ور. مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ واله چېرته ټوخي ګولی پې واله، په مصله مه ودرېږه بیا په ټوخي. تاسو داسې خدای پیژندلی، د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري، خدای سپک او ورک کړی. د خدای د کور جاروکخ درته سپک ښکاري، خدای سپک او ورک کړی. د ښځو د جواب پاتې نه شوی، د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ له ځمه وایي بچه ښه زه به در پسې رسته نه جارو واخلم. که د غریبانو ښځې وایي زه په بومیا صاحب له ځم، خپو کې مې باد دي، دا شیخونی ورته څه ویلی شي چې ته مه ځه. که ویل شیخ بابر بابا له ځم هلته مالګه څټمه پړه مې تیاره راځي، که ویل هلته دیوانه بابا له ځمه غیب علم دي را باندې، په مونږ غیب علم هم ډېري، زمونږ په دې ښځو غیب علم ناست دي. کمې غریبې ښځې چې چکر لړو شي غیب علم پې کېني، تت ورته کولی شي. د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ، ذلیل او رسوا شئ، د چا د جواب نه یې. دلته یو جلسه وه په دې چوکیاتګار کې د یو پیر صاحب موټر ولاړ، نو شیخ ور سره ولاړ و موټر سره، نو یو سړي وی دا د پیر صاحب موټر دی. شیخ ورته دا خوله دې ما تکم موټر ولې وی دې کې خو ټر راځي، دا د صاحب مبارک موټر دی، تولنده شریف وایا. ویل د صاحب ځای کې که خر وي هغه ته بیا څه ویم، ویل خر شریف به ورته وی، او ویل که هغه بیا خاشنه کول، ویل خاشنو ته به هم خاشنه شریف وی. دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ خلق دی او دا زمونږ قوم. نن ستاسو هغه مثال دی. یو امام ولاړ دی په مصلی باندې، رستو ورپسې مقتدیان ولاړ دي، بار نه څوک راغی السلام علیکم، اوس هغې جاهل ته وګوره جمع ولاړه ده او په جمع سلام اچي، ایو پکې ویل وعلیکم سلام، نو بل داسې ووالو ویلې په مانځه کې خبرې کې، نو امام ولا مخ راوګرځولو ویلې ستاسو خو مونځ مات شو، خو شکر دی چې ما خبرې نه دي کړي. دا امام او دا مقتدیان. تاسو خیال راغی یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک ملا نه کوي، که در کې ملا پیدا شو نو تبا کوم. وی جي نه کوو مونږ ملاتوب نه توبه ده. پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی، راځئ پټ پکې یو ملا کوي. پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی. چې راغی نواب ته وایي چې جي مونږ کې خو یو ملا پیدا شو. وی څوک دی؟ وی فلانه. وی تاسو یې راولئ؟
نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي. متکه پېژنئ؟ غټ بالښت، لوی کاټ او غټ بالښت او توری رئیس دی دا او په بالښت کې داسې ایښې ده او ملا یې وله راوست. ها ملا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو؟ نواب ورته وایي. د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته؟ د خانانو خو به مې اورېدلي که نه؟ خان نواب علم دې وکړو؟ او جي همې عالم شوې؟ او جي څه خو پاتې نه دي؟ نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې، ټول کتابونه مې خلاص کړ. ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې؟ ویل نه جي بلکل. بس تورې ته لاس کوا نواب چې دې سټ ته والا برابر کړه. ویل تا ویلي چې خدای یو دی؟ خو چې داسې کوې تا ویلي چې خدای؟ ویل نه جي ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی.